بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو مشرانو او کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله نه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو. 4 دینه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه مخته شوې ده چې خاوند ظالم خپل خزه او سخر ډیره زیاتې بې دردۍ څخه قتل کړو. دوستانو د باره کې انسان نور هم معلومات په دې ویډیو کې شریکم او کتا تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي، مونږ ویډیو ځان سره اخیره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي او دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو دا واقعیا د چرڅادي ده چې خاوند خپل خزه ډیر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړه. د قتل کولو وجه ډیره زیاته افسوسناک په دې باندې ده چې هر یو کور کې جګړه رسي، جنگ رسي، خو هغه پکار ده چې خزه خاوند خپل کیسه حل کړي. دلته خزه خاوند میانس کې جګړه وا، سخره پکې راغللو، خاوند خپل خزه هم قتل کړه او سخره یې وښتلو. دوستانو خاوند ته د خزه حقوق نه پاته او خزه ته د خاوند حقوق نه پاته. ټول نه مخکې چې کله تاسو الګ اورجینی واده کوي نو او په ایوو بل په حقوق باندې پوي د خاوند یې چې زه ټوله ورځ مزدوري وکړه، زه به کور ته ستړی راغلم، د خزه په معنا بیجا فرمایشونه کولو او مونږ کور کې به روزانه آر یو ټیم کې به جنګو او د سخر مې چې راغلو نو هغه د لور سایډ وکړلو او ما باندې بدمعشي وکړه. په دې واجب باندې ما خپل سکر قتل کړو او خپل خزه مې هم قتل کړه. دوستانو خاوند ډیر زیات ظالم په دې باندې و که هغه کې لغوندې عقل وا نو هغه به خپل خزه سره اس کله جنگ نه کوله. اسلام کې د خزه خپل حقوق دي، د خاوند خپل حقوق دي چې خزه د خاوند حقوق نه پوره کوي، خاوند د خزه حقوق نه پوره کوي نو هغه ځکه کې به د غریلو ناچاکیاں رسی او هغه خبره باندې رسی چې هغه تعلق د خپل کور سره نه وي، پردي کور په خبره باندې مونږ په کور کې ناچاکیاں شروع شي، جنگ چکړې شروع شي او هغه نه بعد مونږ د حد پرې بل دایره نه د حد پرې اوزو چې بس بیا داسې واقعیت مونږ ته مخې ته رسي چې کوم کې خاوند دومره ظالم شي چې یو نه دوه انسانان ډېر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړي. اول خو دغه ته شرم پکار ده، دا خو اول سړی نه ده چې ښځې باندې لاس وچتوي. ښځه که نازک چیز ده، ښځه د مینې دپاره ده، محبت دپاره ده، جنګ جګړو دپاره نه ده چې تاسو هغې باندې زور چلوي، هغې سره جنګ کوي، هغې حقوق پوره کوي، هغې سره مینه کوي. قیامت پر ورځ الله پاک به د ښځې حقوق تپوس نه کوي، مور او پلار حقوق تپوس به دی، د ښځې حقوق تپوس به کوي چې تا خپلې ښځې سره رویه څنګه وه. نو دا ظالم به ورته څه بیانوي چې ما خپلې ښځې سره څه رویه وه. دوستانو زه پولیسو محکمې نه دا یو خواست کول غواړم چې دغه ته قرار واقع سزا ملویدل پکار ده. دوستانو امید لرم چې تاسو به مونږ ویډیو خوښ شوي وي. تاسو خوږ ورور پښتو سټار افیشل.